دی، دویم د اورېدو طاقت دی، او دریم د څکلو طاقت دی، څلورم د مسکولو چېرې کلک دی او که نرم د دغه طاقت دی، او پنځم هغه د بینولو طاقت دی. په دې پنځو طاقتونو سره انسان ته پوهه او علم راشي. بیا داسې دي چې دا پنځه طاقتونه پیل شي، نور امور داسې دي چې د هغې ادراک دا پنځه طاقتونه نشي کولی. بیا الله انسان ته عقل ورکړی دی چې د عقل په بنیاد باندې دې ادراک د امورو کوي. علم یې سینې ته راځي، پوهه ورته الله ور نصیب کوي. کوم ځای کې چې دا خواص خمسه پنچر شي، د عقل میدان شروع شي. بیا داسې ډېر امور دي چې عقل هغې ته د انسان نه رسي، چې هغه علوم د شریعت دي، هغه علوم د وحي دي. نو کوم ځای کې کوم میدان کې چې عقل فیل شه، بیا هغه میدان د وحي او د علومو د وحي هغه شروع شي. د دې وحي د علومو دپاره الله پاک انبیاء کرام علیهم السلام دنیا ته راولېږه. په آخر کې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه، او هغه د وحي علوم صحابه کرامو ته سینو کې محفوظ کړه. هغه د وحي علوم هغه ته تابعینو محفوظ کړه. هغه د وحي علوم هغه ته تبع تابعینو محفوظ کړه. هغه د وحي علوم ائمه مجتهدینو رحمهم الله هغې ته سینو کې محفوظ کړه. او له الحمد والنعمه د خپلو اساتذې کرامو نه دې باباجي صاحب الله دې وله طویله زندګي د عافیت ډکه ورکړي. حق علوم دیر باباجي صاحب د خپلو اکابرو نه په خپله سینه کې محفوظ کړه. او بیا د دوی نه الله کېده د دوی نه سینې نه الله دغه د وحي د علوم زمونږ په سینو کې محفوظ کړه. او بیا دا د وحي د علوم دا نن چې سپینې پګړۍ والي دي او دستار ورته تړلی کېږي، د شفقت لاس په پې اکابر ږدي، د اعتماد لاس په پې اکابر ږدي. یو لوی پیټې د امت د خدمت هغه ورته نن حواله کېدونکي دي، دا دوی په دې خپله سینه کې هغه محفوظ کړه. امام بخاري رحمت الله علیه بیا انما الاعمال بالنیات، هر کار چې سړی کوي هغې له اخلاص پکار دی. هر کار چې سړی کوي هغې له صحیح نیت پکار دی. یو سړی په صحیح نیت لګیا وي، الله به د ده نه عبادت، د ده نه اخلاص، د ده نه ستړي دا به په خپل دربار عالیه کې قبلوي. الله به په دې محنت کې ده ته ترقي ور نصیب کوي. الله به په دې باندې ده ته ثواب ورکوي. الله به ورته هغه خپل قرب هغه ور نصیب کوي. دغه اخلاص او د دغې نیت هغه ذکر امام بخاري رحمت الله علیه وکړ. بیا عقیده توحید، عقیده ایمان هغه ډېره زیاته ضروري ده. د مؤمن په سینه کې ضروري او هغه زړه د ایمان د رڼا نه له الحمد والنعمه ډک دی. نن چې دا څومره سرونه تاسو ته ښکاري په زرګو په لکو ځای نشته د تورمزو په کلي کې، له الحمد والنعمه دا د ایمان هغه رڼا، دا د ایمان هغه قوت، دا د ایمان هغه عزت، دا د ایمان په تقاضا باندې تلل الحمدلله ورته د لکونو او د لکونو په شکل کې ښکاري. نو امام بخاري رحمت الله علیه دغه ابواب د ایمان منعقد کړ. بیا د اعمال صالحو که هغه طهارت پاکي ده، که هغه لمونځونه دي، که هغه روژې دي، که هغه حج دي، که هغه زکات دي، که هغه معاملات دي، که هغه نکاح ده، او که هغه آداب او د ژوند د تېرولو هغه طریقې او سړیتوب دی. امام بخاري رحمت الله علیه هغه ټول په خپل بخاري شریف کې هغه وفرمایل. په آخر کې امام بخاري رحمت الله علیه عقیده توحید ذکر کړه، په هغې بابونه منعقد کړه. ولې د مؤمن ګټه او سرمایه عقیده توحید د ایمان هغه چراغ دی.
مؤمن چې ځان سره سینه کې عقیده توحید یوسي الله دې کامیاب شو، الله دې سرمایه تاوان نه بچ شو، الله دې سرمایه هغه د نقصان نه بچ شو، الله دا مؤمن قیمتي شو، بدن میں د چنجور محفوظی، بدن میں د نکیر منکر د سزا نه محفوظی، بدن میں په میدان محشر کې د الله په دربار کې عزت مندي، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په حوض کوثر باندې وبشتي، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږه ملګرتیا د صحابه کرام د ډیر بابا علي صاحب سره په جنت کې همدغسې ناسته، الله به زمونږ دا نصیب کوي. خو شرط پکې دا دی چې عقیده د توحید یوسي. فما ربحت تجارتهم، کافرانو خپله سرمایه په کفر ضایع کړه، کافرانو خپله قیمتي سرمایه په شرک باندې ضایع کړه. اهل بدع